زما گرانو معززو محترمو سامعینو حضراتو د مانځه متعلقه احکاماتو بیان د څو هفتو راهیسې شروع دی. نننی بیان هم د ترغیب فی الصلوات الخمس والمحافظة علیها د پنځو منځونو آغا صحیح په وقت ادائیگی او با جماعت ادا کول او هغه طرف ته ترغیبات او اجر او ثواب متعلقه بیان. منذ د پنځبینه اسلام نه یو عظیم بنا نو اسلام چې نوم د ایمان او د عقیده واخیستلش نو د دې تشبیه ورکړه د یو چت سره، کم چت چې په پنځو برجو باندې ولاړ. پنځبینه اسلام معنا پنځه برجې د اسلام. نو اسلام د عقیده او د ایمان نوم شو. ان الدین عند الله الاسلام یا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه یا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نو دلته د اسلام چراغلی دا په معنا د عقیده. نو د ایمان او عقیده د مسلم چې دا مشابه کړه د یو چت سره، کم چت چې په پنځو برجو باندې ولاړ وي. نو یوه برجه د دغه چت شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې دا گواهی د اسلامی عقیده د چت د پاره یو عظیمه برجه. او دویم کم حدیث طویل د جبریل کې چې حضرت جبرائیل علیہ السلام د نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار تراغی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی وائی بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اورز دا سیو چی مون د نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دربار کے ناس. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. یو ناسا پا گورو چی پا مونگ باندے یو سڑی رادن نش. دا دے سڑی جامع دیر زیاد سپینی وی او دا دے سڑی دا ویختانو رنگ دیر زیاد تورو تک تور ویختانیو او تک سپینی جامعی وی. لا یرا علیہ اثر السفر د سفر څه اثر په باندې نلی دلې کېدل او ګمان د مسافرم په نه کېدل. لکه مسافر هغه زمانه سره چې په خوانو به سورلی کړي وا یا پاسونو په گردونو به ککړو خیرنې جامې به وجود به د خور او آثار. نو دا سړی ته چې مونږ کتل نو د مدینه منورې د چمګاون نو مونږ پیژندنه او مسافر نو ځکه اثر د خور ور باندې نو. ولا يعرفه منا احد. مون صحابه چې څومره خلق ناس تو دلتا یو سړیم پیژندنه چې دا څوک. حتی جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم. دا سړی راغی د ټولو صحابه د وړاندې را مخامخ شو او رسول الله مبارک ته کېناسته. فاسند ركبتيه الى ركبتيه. دا خپل زنګنونه د رسول الله مبارک د زنګنونو سره او جنگول اتحیاتو په شکل ورته کېناست او زنګنونه خپل د رسول الله مبارک د زنګنونو سره او جنگول. ووضع کفیه علی فخذیه. او دواړه لاسونه راواخیستل یا په خپل پتونانو باندې کېښودل او یا دواړه لاسونه د رسول الله مبارک په پتونانو باندې کېښودل. ضمیر د کفیه د تراجه دی او ضمیر د فخذیه کې دواړه احتمال شته. علی فخذی نفسه په خپل پتونانو کې خو یا علی فخذی النبی صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک په پتونانو الاسونه کې خو.
لکه مرید چې پیر صاحب ته کینی تحیاتو باندې کینی لاسونه داغه پلاس کې ورکی په دسه هيئت او شکل کې کیناس. اوس د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه پوښتنه کوي، نیو پوښتنه دا وکړه چې یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مالک پوی کو خبر را کړه اسلام، دا اسلام څه شی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جواب کې ورته وویل ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسلام دا دی چې ته به ګواهي کې چې د الہ نه سوا بل معبود نشته. لا اله الا الله معنا د الہ نه سوا بل معبود نشته. دا خدای سړي په ځل کې پراته ده چې د رب ذوالجلال او رب کائنات نه سوا بل معبود نشته. د لا اله الا الله دا معنا. لا اله اله معنا معبود، لا اله نشته معبود الا الله غیر الله سوا د خدای تعالی، سوا د الہ العالمین بل معبود نشتا. کچا د الہ نه سوا بل معبود او معنا دا مشرک دی، کار چاته معبود وی دی کافر کی. وان محمد رسول الله، او یقینا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رسول الله د الہ العالمین استاد دی منتراغل. نیو بنا د اسلام دا شوا، دا اسلام دا عقیدین همشه، دا یو چتو گرده دا یو برجی دا کلمه شو. خو پدی کی کلمه دا لا الہ الا اللہ دے بانی کلم سڑے مسلمانی کی نا ترسو چر دے سر زم دا محمد رسول اللہ رانش. لا الہ الا اللہ نا اندو انکار نہ کئی، غم وی لا الہ الا اللہ، عیسویم وی لا الہ الا اللہ، نصرانیم وی لا الہ الا اللہ. دا مسلم فرق دا دی غیر دینو سره پدې کې دی چې هغه ور سره دا ټوکړه نه مني چې محمد رسول الله. نو د ایمان کمال په لا اله الا الله محمد رسول الله. او دې کې چې کومه غلطه ترجمه خلکو خوري کړی دي هغه نه بزان خبر سات ډېر امیان چې هغه دا خبره کوي را مونږه مسلو کې کار نه لرو، مونږ خود فضایلو خبرې کوو چې ورته وایي امید پاره چې علم نه وي، احادیثو کې خبرې او دین کې خبرې دا جایز نه دي، دا د علماو کار دی، ځان په مخ خرابوي. نو دې لنډوي چې نه جی مونږ خو فضایل چیړو، مونږ خو مسائل نه چیړو، مونږ فضایل چیړو. او بیا چې د منبر په خوا کې ودرېږي نو اوله خبره څه کوي؟ مسلمانانو کېنئ د ایمان او د یقین خبرې وکړي. دا ایمان او یقین دا عقیده ده کدا مسله ده کدا فضیلت. ایمان او یقین خدا عقیدی خبره، ایمان عقیده نه ده، یقین عقیده نه ده. اول ته په خلق خلکو توای چې زر فضیلت خبره چیړم او زنورو مسلو کې کار نه لرم، بیا امی سره ودرېږي نو بنیادی او پیچیده خبره کې خلق ولو کې لا اله الا الله زمونږ استاد د یقین جوړ شي چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین دا زمونږ په زړونو کې راشي. نو دا د لا اله الا الله مقصد نه دی، دا د لا اله الا الله ترجمه نه ده، دا د لا اله الا الله معنا نه ده. دا ځان نه لا اله الا الله خو د قران کریم آیت دی، او د دې قران کریم د آیت ترجمه د خپل خېټه نه وکړه. کم تفسیر دا کړی د چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، دا لا اله الا الله ترجمه ځان نه دوی راستلی. نو لا اله الا الله معنا دا نشته معبود الا الله غیر د الله، سوا د الله نه بل معبود نشته، دا ترجمه. محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی، دغه معنی. پاتې شو الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کې ستاسو مونږ بدا سے عقیده وی چې الله رب ذوالجلال نه د پیدا کېدو یقین دی او مخلوق نه د نه پیدا کېدو. دا کلمې ترجمه نه ده، خو اسه خا عقیده دا ده چې الہ العالمین پیدا کول ولا ذات دی. که عرب او عجم سوجن یوز شي د ماشي وزر هم پیدا کول نشي. نو د الله نه د پیدا کېدو یقین دی، د مخلوق نه د نه پیدا کېدو. پاتې شو کېدل او کول او دا د مخلوق کارونه دي. ښه کارونه مخلوق کوي او بد کارونه مخلوق. ښه کارونه منځ دی، راوسته لګي ته منځ کې، خالق منځ نه کوي. بد کارونه زنا او غلا د انسان کوي، خالق نه کوي. نو الہ العالمین ته نه د ښه کار نسبت کولې شي او نه د بد کار نسبت، بس الہ العالمین ته بد پیدایش نسبت کې. زنا الہ پیدا کړی دا، غلا الہ پیدا کړی دا،
او منظم پیدا کړی دی او حجم پیدا کړی، ښه کارونو او بد کارونو پیدا کولو والا ذات څوک دی؟ جواب راکړئ. کولو والا ذات څوک دی؟ بنده. کول دا بنده کوي، پیدا کول به الہ العالمین. نو د لا اله الا الله به دا ترجمه نشته سوا د الله نه بل معبود نشته، او محمد د الله رسول دی صلی الله علیه. او زمونږ به دا عقیده چې د الله رب ذوالجلال نه د پیدا کېدو یقین او د مخلوق نه د نه پیدا کېدو. مخلوق پیدا کول نشي کولی هیڅوک هم، او د پیدا کېدو اختیار یوازې او یوازې د الہ العالمین سره پاتې شو. کول او کېدل دې کې مخلوق ډېر کارونه کوي، الہ العالمین مخلوق ته اختیار ورکړی. دغه عقیده چې مخلوق نشي کولی، او یا مخلوق د پاڼې مثال دی یا مخلوق د قلم مثال دی. څوک داسې مثال ورکوي دا د قلم غوندې دی، که کاتب یې خوځوي خوځېږي، ګینې نه خوځېږي، نو وایي دا مخلوق مجبور دی خدای تعالی یې خوځوي. نه، دا د جبریو عقیده ده، دا د اهل سنتو نه ده. څوک وایي دا د پاڼې غوندې دی، باد پرې راشي وخوځي. پاڼه خو اختیار نه لري، قلم اختیار نه لري، انسان اختیار لري. انسان ته دغه ټیم کې چې اوس ته منځ کې زنایم پیدا کړی ده او منځ هم پیدا کړی دی. څه ځوانان منځ ته راله او څه لاړه زنات، دا خپل اختیار باندې لاړه، د سره حساب کېږي، د دې مؤاخذه کېږي. علما لیکي فرق ښکاره دی. نحن نفرق بالبداهه بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش. وایي چې چا ته خدای عقل ورکړی دی د ګوزڼوالي خوځېدل او د اختیاري سړي خوځېدل، دې کې فرق شته که نشته دی؟ ګوزڼ چې څوک وایي دا لاس یې داسې داسې کېږي او ته قصدن دا لاس داسې داسې دا ستا لاس خوځېدل او د ګوزڼوالي لاس خوځېدو کې فرق شته که نشته؟ خو عقل دا تقاضا کوي چې فرق لري که نه؟ ګوزڼ والا اختیار نه لري، هغه لاس بې اختیاره خوځېږي، او ته چې لاس خوځې دا په اختیار خوځېږي. نو دغه فرق دی. پاڼه د ګوزڼوالي غوندې ده، قلم د ګوزڼوالي غوندې دی، هغه اختیار نه لري، او انسان اختیار لري. الہ العالمین دته اختیار ورکړی دی، به په دغه اختیار بیا نیولی کېږي. نو یو دا اسلام چې د یو چت نوم وګرځېږي، د دې پنجبنا یعنی برجۍ، 5 برجۍ دي. نو یوه برجۍ کلمه د الله اله الا الله وان محمد رسول. دویمه برجۍ وتقیم الصلاة، دغه انسان چې راغلی و نبی علیہ السلام ته ناست و، دا جبرائیل علیہ السلام، دا چام پیژندلی نو. کله چې دې مجلس نه لاړو څو ورځې بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک راوغوښته، وی هغه کس چې راغلی و ما سره ناست و او زمانه یې پوښتنې کولې تاسو پیژندلی و؟ وینا ودا جبرائیل علیہ السلام، ذاک جبرائیل، دا جبرائیل علیہ السلام، او تاسو ته د دین تعلیم درکولو چې دین داسې زده کوئ. خپل استاد ته به داسې په ادب کښېنئ، اتحیاتو په شکل به کښېنئ، ښایسته لاسونه به په ادب په اتحیاتو ږدئ ورته، او ښه په ادب او په عزت سره به د خپل استاد نه پوښتنه کوئ. وی تاسو ته د دین چل درښودو چې دین داسې زده کوئ. وتقیم الصلاة، رسول الله مبارک جبرئیل علیہ السلام ته وایي چې اسلام یو خو کلمه شو، او دویم دا چې ته به قائمه مانځه لره، مونږ به صحیح طریقه باندې ادا کړي. نو دا دویمه برجۍ شوه د اسلام دپاره چې عقیدې نوم واخلې. نو دا دویمه برجۍ هغه مونځ. دریمه وتؤتي الزکات، زکات به ورکړي. زکات کې بیانات شوي دي، خو 40 روپۍ زمونږ په دین کې ده. زمونږ مسلمانان 40 نشي ورکولی، او بنی اسرائیلو به 4 روپۍ ورکوله، یهودیانو به او نصرانیانو د هغوی په دین کې زکات 4 روپۍ، او زمونږ په دین کې 40 روپۍ. هغوی په 100 کې 25 روپۍ زکات و، هغوی په 1 لاکو کې 25,000 زکات و، او زمونږ او ستاسو 100 کې 2.5 روپۍ دي، په 100 کې 25 روپۍ دي، په 1 لاکو کې 2.5 زره دي، په 1 کروڑ کې 2.5 لاکه دي. هغوی به په 1 کروڑ کې 25 لاکه زکات ورکول. هغوی به منځونه 50 کول، او موږ منځونه 5 کوو. عمر ممته کم دی، عمل ممته کم دی، خو اجر د الہ العالمین په نسبت باندې زمونږ او ستاسو ته زیات دی. دا خاطر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ته د هغه امتي که نه؟ ته د هغه امت. دې داسې مثال دی لکه یو چا خوانچه تیاره کړي. رسول الله مبارک فرمایي زما او د دې خلقو او د خدای تعالی داسې مثال دی لکه یو مالدار سړی یو کور جوړ کړی وي. په دې کور کې چې کور ورسیږي سر ته یو خیرات جوړ کړي، یو میلمستیا جوړه کړي، خوانچه تیاره کړي. بیا یو څو نفرو ته ووایي چې لاړ شئ دې کلي کې چمګاون کې وګرځېږي، ورته وایي چې د خان صاحب خیرات دی او بیا راشئ، تاسو ته یې روټۍ کړې ده.
نو هغه کم د کلی خلک چې دا کم استازي ورغلي دي د خان دا اړه د دې استازو خبره اومنله نو ګټه خدا ده چې یو ته خان سے خوشاله شي چې ما دعوت تراله او بل خېټه مړی شي په نعمتونو سر شراشي خوانچیو او بل استاد هم ډیر خوشحال شي چې زما خپل ته سپکونه قتل زرالم زما خبره اومنل ټول خوشاله او کدا سی وی چرتا چې استاد ورشي ودی کی څه خلک وی یاره د په خپلبانه خو نشم ورتلی خبره د استاد یو نه مانی خان صاحب هم خفوي استاد هم خفوي او د غریبم پکې وګه پاتې شي نهار پات وی الہ العالمین یو کور تیار ک جنت نوم دی پاری کې خوانچی تیارې کې دنیوي نعمتونه پای کې تیار شو ډېر قسم نعمتونه د آخرت تیار شوی او به دا استاد سوق دینو نبی رسول الله ایدای پیغمبران استاد علی گلی دنیا پدې استادو کې یو زمره ولې کلم چلار شه د انسانانو تر جنت صفاتو کو زما د کور طرف ته دعوت ورکا ویچا چې زما دعوت او منلو نو الہ العالمین هم ته خوشاله وي خېټه مړوي خسته پرې خوانچو باندې ووري زبم ته خوشاله او چې زما دعوت چاونه مننو دیم خوار خراب پتاوان او په هلاکت کې او خالقم ته نه خفا او زم ته نه خفا نو شرافت زمونږ داده چې الہ العالمین د استاد ډیر را لېګلی دنیا ته 1,00,000 کم او زیات ډیر 1,00,000 څومره رسولان یا څومره انبیا دي نو ډیر استاد را لېګلی دي به په ټول استادو کې مونږ او تاسو ته کوم استاد راولېګلو محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دا الہ مونږ ته ډیر پدرانه کتلی د امت ډیر قدر کړی دی چې امام الانبیاء دوی ته رسول را لېګل دی استاد هغه په خله ورته جواب کړی دی چې ما داسې نعمتونه تیر کړی دی او ما دعوت تیر کړی دی او تاسو دې دعوت اړختراش نو درېمه بنا د اسلام او زکات څلورم تصوم رمضان جبرئیل السلام ته نبی علیہ السلام او اسلام دا سیز دی چې ته رمضان روزه نیسي او وتحج البیت او تبا دا بیت الله شریف حج کې دا پنځ بنا اسلام شو نو پنځ بنا معنا پنځه برجې د اسلام شو اوس یو سړی دی هغه منځ نه کوي زکات نه ور کوي حج نه کوي رمضان روزه نه نیسي او دی وایي زه مسلمان یم نو دا مسلمان خو د اسلام نه دی کنه اسلام یو چت دی چت پنځه برجې دی نو چې برجې اونړي د اسلام څنګه پاتې شو خو اسلام دا چت پیرا کې نهسته کنه دا عقیده بیا مردار ده او الہ العالمین زمونږ استاد سو دا سپیڅلی عقیده دا پډیرو سيزونو کې راټینګه کړی دا اصلي شیطان زمونږ د عقیدې دشمن دی مونږ کافر کول غواړي او زمونږ استاد سو د ایمانی عقیده چې دا خداوند کریم دیتا سلور دیواله جوړ کړی سلور تر سوچ دا سلور سيزونو باندې مسلمان عمل کوي شیطان کلم د ایمان خزانه نشي لوټ کولای او نه ایمان کې ورته شک چولې شي نو ایمان مینز کې دی د دین یو لوی دیوال د فرض او تو کړه دی فرض منځ او روزه او زکات او حج دا د فرایض او د دیوال او جهاد د اتنه تو کړه بیا دغه فرض او د ساتنې لپاره یو بل دیوال د واجب او تو کړه بیا د واجب او د ساتلو لپاره یو بل دیوال د سنت او تو کړه بیا د سنت او د ساتلو لپاره یو بل دیوال د مستحبات او تو شوی نو دا کم کسان چې شیخان دی او نفلونه کوي او شیخی کوي نو شیطان کلم د تدا نه وای چې ته فرض مون پرېږدا یا د ته په ایمان کې شک واچي یا ورته وای واجب او سنت پرېږدا دا د سره ورته نه وای شیطان ایله بیله دا ورته وای دا ما خام شپږ رکعات نفل نن ستړی څه فرض خو نه دی دا پرېږدا جمعه ترانه نو ته 2 رکعات نفل کېږي دا پرېږدا ګوره د تا اول دیوال باندې خواري شروع ده ادا مستحب په دیوال ایمان خو لدری دیواله شاته پروت دی ایمان سوچو دی بالکل پکې شک نشته نه پکې اعتراض شته د شیخان چې راکم شیخ ډیر کوي او نوافل ډیر کوي د دوی ایمان ډیر پاک وي دی کیسه اعتراض نه شیطان ال تتلینش شیطان غریب دلته په مستحبو کې خطه چې دی غریب اوس مستحبو نه وای او مستحبو ته هم سپک نه ګوري دا مستحبو دیوال چې ونړيږي بیا په نورو دیوالونو غزا شروع کیږي مستحب بټینګوي تاسو امیان خی مستحب او د فرض خو ډیر بیلول نه شي نه مستحب هم داسې کوي لکه فرض چې کوي خدا کار پر مليانو مونږ کې ډیر خراب دی زمونږ مليانو ته چې تلاوت کیږي د خبرې کې چورته مکه خبره وې د مانځنه بهر قران کریم ته کې خودل خو مستحب دي کنه صدا خود مزبی خبره نه مستحب دي کران نو زی جمعه ته نه دی خو پويږي چې دا 2 رکعات اوس مستحب دي یا سنت دي نو بس بیا کله کړیو کله نه کړی دا سډیر کله کې نه کوي
نو مستحب دا دیوال بکلکوي چې مستحب دیوال مکلک بس بیا سنت تا شیطان نزی او شیطانان در پسې دی ګوره د انسان په لباس کې دی او د پیریانو کې. قرآن کریم آخری سورت خو یاد دی کنه قل اعوذ برب الناس محبوب وایا پرب د خلکو باندې پناه نیسم ملک الناس په بادشاہ د کائنات باندې پناه نیسم الہ الناس په معبود د کائنات باندې پناه نیسم چانه پناه نیسم من شر الوسواس الخناس د شر د هغه شیطان نه چې وسوسه اچي او هغه شیطان چې د ذکر نړۍ رمنډ وهي. خناس معنا ذکر نه پشازي ذکر چې کیږي د تخفي دغه شیطان نه پناه غواړم الذي داغه شیطان دی وسوسه فی صدور الناس چې دا د خلکو پسینو کې شکونه اچي عقیده ور خرابوي. دا شیطانان سوق دي من الجنه سد پیریانو ندي والناس سد انسانانو ندي والناس سد انسانانو نه انسانانو کوم شیطانان شته کنه بل دې کې وایي الہ العالمین فرمای دارنګي جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والانس. یا رسول الله مخفکیگا کدا انسی شیطانان او جن شیطانان ستا دشمنی کوي دارنګ هر پیغمبر لره موږ دشمنان پیدا کړی دي شیطانان چې څه شیطانان د انسانانو نه دي او څه شیطانان د پیریانو نه دي. دا د پیغمبرانو دشمنی کوي نو د نورو پیغمبرانو یې کړي ستابم کوي نو دینه پته لګي چې شیطانان په انسانانو کې دي هغه د خلکو عقیده کې شکونه اچي اس کار بنئ دغه خبره مقصد بنئ را بش در سره به ودرېږي او تا ته یو شک در غورځي یو خبره بدرته کوي دا خبره څنګه او دا خبره څنګه. الدین والنصیحه دین د خیر خواهی نوم دی خو د دې نیت به خیر خواهی نه اسی شک ور غورځول به مقصد چې دا مسلمان دا ساده پر خپل عقیده کې څنګه شکی کوي. نو دا شیطانان در پسیلی دا شیطانان اغه انسی شیطانم تاول د مستحب نو باسی او جنی شیطانم تاول د مستحب نو باسی. انسی شیطانان چې تابانه خواري کوي نو ټولو ناول تا ته وي دعا مکوا الکه څه کار دې د دعا سره دا دعا مستحب ده کنه د شیطان کار په دې مستحب باندې وش ته د دعا نه منکر کړي او دعا چې بیا درې کرته کینو درې ځل مستحب ده نو بیا درته وي درې ځل مکوا. ولی مسلم شریف حدیث دی کان النبی صلی الله علیه وسلم اذا دعا ثلاثا کلبم چې رسول الله مبارک دعا کول نو درې دعاګانې وای کول نو د دریو نه دی اړای نو درې خو متپری خو دې نه یو شون بیا وی دی وم کوس دا دې تیم کې بدعت ده ناروا دا فلان دا فلان دلته دا بدعت شو چې بیا د اجتماع دعا کوي بیا د کم کم زین خلق و ترا غونډيږي لوري زینو زم دعا ته ځان رسو هغه دعا به بدعت نشو دا دعا چې به سنتو پسې کیږي دا بدعت شو. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای الصلاة مثنا مثنا نفلی او سنت منځونه دو رکعاتې په حقیقت کې دا غینه بعد دا چې تشهود به وکي تشهود نه بعد ان تقنع يديك عند صدرك لا سن بد سنې په اندازه اوچت کې وتقول وتبوای اللهم اللهم اے خدایا اے خدایا اے خدایا ان دعاګانې بکې ومن لم يفعل فهي خداج یا کذا وکذا وکذا کدا کار چاونه کنو مونږ ناقص ده. نبی علیہ السلام خو چې چاونه کړه مونږ ناقص ده. ادارنګي شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه په الغنیه کې یو روایت راخلی د مازیګر د منځ متعلق راخلی چې د مازیګر منځوشي او خلق منځ تراش نو فرشتي د مسجد په دروازه کې ودرېږي د کوڅو پر سر کې ولاړی کم خلق چې د دعا نه مخ کې تلی وي نو دا فرشتي چغي وي چې ربح وخسر څه خلق کامیاب شو څه تاوانیان شو وی کامیاب هغه شو چې مونږ یو کو په شریکه دعا کې اجتماعي دعا کې شرکت او تاوان وی هغه چاو کې چې هغه مونږ کو او تختیدل وی دا فرشتي په आवाज کوي چې څه ضرورت دي د دین نشته نو دنیا ضرورت هم نه لري چې غوښته دی د دینداري ضرورت دي نشته د خالق نه نو دا دنیا ضرورت خو به یو کنه هغه به ته غوښته دا فرشتي په आवाजونه کوي چې دا کم د دعا نه ته نو دا شیطان در پسې ولګي دا مستحب نه منع مشایخ او نیکانو خلقو دربار تتلل دا مستحب هغه نه منع کړی دی تمس
او دارنګي زیارتونو تتلل مستحب او غینه منع کړی وی دي تمس خیرات کول مستحب او غینه منع کړی وی دي تمس دا ټول دا مستحبو کې انسی شیطان پتا خواریو کړو جنی مرګره رب انذرنی الی یوم یبعثون الہ ورځ د قیامت پورې ماته مهلت راکا نو شیطان دا دعام قبول شو رب انذرنی الی یوم یبعثون قیامت پورې ماته سموای الہ ورته ویل چې انک من المنظرین ته د مهلت ورکړې شو نه تا ته مهلت درکړې شو نو ابلیس ویل چې زبستا دی بندگانو تر اعظم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم د مخنه به ورته اعظم د شانه به مرازم د خیاړخنه به مرازم د چپړخنه به مرازم ولو غوینهم اجمعین ټول بدر تسرکشکم الا عبادک منهم المخلصین پیغمبران را نخلاص دی نور بدر ته ټول خراب شیطان دا قسم وخور او یو دیم قسم یو خور لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا بالتاکید والقسم اے الہا چستا بندگانو کې بزم معلومه برخه خلم او زبدوی ترازم ولا امرنهم فليبتكن اذان الانعام دی بندگانو تبراشم دی بد غویانو او د چارپایانو غوګونه پرې کوي دا مشرکانو به وخت پرې کوي دا په مون حرام شو ځان نه حلال حرام او صاحب او وسیله او حرام او غیر ولا امرنهم فليغيرن خلق الله قسم بالله الها چستا بندگانو تبز امر کوم او دی بستا په پیدایش کې تغییر راولي نو علماء لیکي پیدایش د خدای تعالی کې تغییر څه شه دي زنانه خالونه لګول خال لګول د زنانه دا شیطان په امر دی دی الته د مناظره په ټیم کې قسم خوړلو چې خدای تعالی سره چیلنج او بحثونه کول دا قسم خوړلو چې زبدوی توایم حدیث مبارک کې راځي زنانه چې خال لګي یا بل ته خال لګي په دوی لعنت وري او یادا چې بعض زنانه دي چې هغه په خپل ویختانو کې نور ویختان دن نه کوي دام پدې کړه بعض زنانه دي چې هغه وريزي جوړي تدې نه ویختانو بس دام پدې کړه الله خدای تعالی په پیدایش کې تغییر راولي او بعض نارینه دي چې هغه وسمه لګي وسمه تور لګي اغم پدې کړه العلماء لیکي چې دا په تغییر فی خلق الله کړه دام د شیطان په امر باندې تور وسمه لګول نکریزه جایز ده سره نکریزه هغه مستحب د ثواب لري او تور وسمه چې کوم نه استعمال چې د سپین پکې ورک شي د شیطان په امر باندې نه ابلیس ورته ویل چې ما ته اوس برخراکا ما ته برخراکا نو خدای تعالی ورته برخه ورکړه چې هر ظرف صدقه یعنی هر زرو کسانو کې 999 کسان ابلیس تا سره او ستا په لخر کې به جهنم ته روان وي او په هر زرو کسانو کې به یو کس جنت ته ځي په زرو کسانو کې 999 جهنم ته ځي او یو کس به جنت ته ځي او سوچ پکار دی چې کم یو دا زرم موږ دلته زر خو نه راغون شي چې زر راغون شو زرم پکې څوک دی چې به جنت ته ځي دا حدیث مضمون دی پرې خوشالي نه پکار پرې خفقان پکار دی چې 999 جهنم ته ځي یو جنت ته ځي به څوک وي رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د صحابه او خفقان لري ک پدې باندې ورته ویل چې یاجوج ماجوج یو قوم را روان دي چې دا ډیر زیات دي دا تمام انسانان د آدم علی السلام نه تر ورځې قیامت دا دومره کم دي په مقابله د یاجوج ماجوجو کې لکه د غوی سرمن کې چې دا ټول انسانان یو خال واخلي او دا یاجوج ماجوج پکې ټوله سرمن واخلي نو غوی سرمن چې تورې خو سپین خال پکې یو خواب پکې وي کسر غوی وي نو پکې یو بل رنگ یو خواب وي نو وايي چې انسانان د یاجوج ماجوج نه دومره کم دي او یاجوج ماجوج ټول کافران دي ناول بنه 999 کسان په یاجوج ماجوج پورشي او انسانانو ته بدایو یو کس پاتش به دویمه تسلی دا ورکړه چې مخکې امتونه اکثر کافر دنیا نه تللی دي مسلمانان پکې کمو او دا مخکې امتونه دومره ډیر تللی دي چې
چې زمونږ د امتیان د هغې په مقابله کې داسې دی لکه د غویي په سرمن کې چې یو خاپ واخلې. ناول به په یاجوج و ماجوجو دا 999 پوره شي، بیا که هغه نو بیا به په مخکې امتونو باندې پوره شي. رسول الله مبارک فرمایي دا یو به خدای تعالی زما امت ته را پرېږدي، او کنه دی امت کې بدبخته شته دی، په هغې به پوره شي. بهرحال د خطر خبره ده، ځکه د سلو کې یو نه دی، په زرو کې یو کس جنت ته ځي او 999 به جهنم ته ځي. نو دا ډېره سخته خبره. نو ابلیس لعین په تاکید وویل چې دې بندګانو ته به د مخې او د شا او د ښۍ او چپ اړخه راځم، دا به سرکشه کم. نو تفسیر کبیر لیکلی په دغه ځای باندې چې فرشتگان وژړل. الہ العالمین فرشتو ته وویل ولې ژاړئ؟ وی مونږ د آدم علیہ السلام په اولاد باندې ژاړو چې تا ابلیس ته 4 اړخه کنټرول ورکړه، ښۍ چپ مخ او شا، دا خو به ټول سرکشه کی، ټول به خراب کی. الہ العالمین فرشتو ته وویل دا طرفونه شپږ دي، دا 4 نه دي. ښۍ او چپ او مخ او شا دا مې ابلیس ته ورکړه، بره اړخ لاندې اړخ دوه اړخونه دا مې آدم علیہ السلام ته ورکړي دي. سو پورې چې د آدم علیہ السلام اولاد لاندې اړخ سجده لګوي او بره اړخ نه دعا غواړي. د دعا قبله اسمان دی، د دعا قبله اسمان دی، د مانځه قبله کعبه ده. قبر ته چې لاړ شي نو قبله ته به شا کې دی، قبر ته به مخ کې. نو بعضې سادهګان وایي ولې قبله ته شا کم، زه به قبله ته مخ کوم. هلکه ته په مانځه خو نه ولاړ، دعا ته ولاړې، او د دعا کې قبله چې کم دی د دعا اسمان دی، د مانځه قبله بیت الله شریف. دا امام چې دعا کوي تاسو ته مخ راړي که نه راړي؟ دا زه چې خطبه لولم تاسو ما ته مخامخ یې، خو تاسو ته زما مخ خبرې. کله چې تاسو قبر ته لاړ شئ نو قبلې خوا نه به راتاو شئ، ځکه د مسلمان دا مخ قبلې ته وي. چې قبلې ته وي نو بیا به ته ورته وایي چې السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاسر. دا دعا به ورته کوي، یغفر الله لنا ولکم نحن بكم ان شاء الله للاحقون. مختلف الفاظ د دعا راغلي. اوس دا ته هغه وخت کې کېږي که ته د هغې اړخ نه ورته راشي نو د خو تا ته شا راله که نه، د خو تا ته مخ نه شو، شا شو بیا. نو ته به هغه ته مخ کې د قبلې د اړخه به راشي ورته، بیا به پرې باندې سلام. نو دواړ خونه یو د بر نه دعا غوښتل دي او یو لاندې سجده لګول دي. دې دواړ خونو کې درته څوک کار ونه لري. ګورئ دعا کې چې چا هم درته خبرې کولې بس هغه سړی به شیطان وي. دعا کې بدعت نه راځي، دعا ټیم تا باندې دی چې کله کې او ته خلا 3 کرت یادې. حضرت انس رضی الله عنه وایي چې رسول الله مبارک به کله 100 کرت دعا کوله، نو په 100 کرت دعا کې په اول کې به امدا دعا کوله چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. په منځ کې به امدا دعا کوله او په آخر کې به امدا دعا کوله. نو دینه پته لګي چې 100 کرت دعا هم کړي. دعا د پاره تکرار سره روانه دي. څومره بار بار چې الٰه نه غوښتې شي غواړه، نه غوښتو باندې الٰه خفه کېږي، په غوښتو نه خفه کېږي. د الٰه العالمین د خالق او د مخلوق دا فرق دی. مخلوق چې څومره هم سخي چې څه ترې غواړي تندی ترشېږي، او الٰه العالمین نه چې نه غواړي خفه کېږي. من لم یسأل الله یغضب علیه. الٰه نه چې څوک غوښتنه نه کوي هغه غصه وي هغه ته، چې څوک یې تکوي هغه نه خوشحاله وي. نو یو د بر نه دعا غوښتل، یو لاندې نوافل او مستحبات سجدې لګول. نو په دې باندې دا انسان به بچ کېږي. کم شیخ چې دعاګانې ډېرې کوي او سجدې ډېرې لګوي، دا د دنیا فتنې او عقیدې پیدا شو، ناولې ډلې پیدا شوې، په دې شیخ زور نه رسېږي. هر څه چې کوي دا شیخ نشي اړولی، چې دا کم نوافل ډېر کوي، شیخي ډېره کوي، او کم الٰه العالمین نه دعا ډېره غواړي. دا 2 اړخونه ټینګ کوي چې یو د دعا اړخ دی او بل د سجدو اړخ دی. دې کې ورته څوک شک پیدا نه. نو انسي شیطانان راله هغه تاسو ته لاندې اړخ کې هم ګوتې ووالې. اوس یې کتابونو کې لیکلي دي دا صلات تسبیح څومره ښکلی مونځ دی. ابو داود شریف کې حدیث پرې راغلی دی. عباس رضی الله عنه د نبي علیه السلام تره دی. نبي علیه السلام ورته وی عمې زما تره راشه، تا ته یو ډېر ښایسته مونځ وښایم چې ستا واړه ګناهونه هم پې معاف شي، ستا غټ ګناهونه هم پې معاف شي، ستا صغیره معاف شي، کبیره معاف شي، او ستا ښکاره معاف شي، پټ هم معاف شي، او ستا قصدن ګناهونه هم معاف شي، سهون هم معاف شي، تا چې څه کړي دي ټول درته پې ختم شي. هغه یو خیراته وی 4 رکعاته نفل نیت به وتړئ، او کله چې د قرات خلاص که نو 15 قرات به سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا به ووایي.
بیا به رکوع ته لاړ شي، د سبحان رب العظیم د 3 کرته ویلو نه بعد 10 کرت بدل ته تسبیح وایي، بیا به ودرېږي 10 کرت بل ته تسبیح وایي، بیا به اوله سجده کې 10 کرت، بیا د دواړو سجدو منځ کې 10 کرت، بیا په دویمه سجده کې 10 کرت، بیا دویمه سجدې نه پاسېږي 10 کرت به ووایي، نو بیا به دویم رکعت ته لاړ شي. نو دا هر رکعت کې 15 کرتې جوړېږي او 4 رکعاتو کې 300 کرتې تسبیح جوړېږي. دا صلات تسبیح مونځ دی. اوس وهابیانو کتابونو کې لیکلي دي دا بدعت دي، دا ناروا دي چې څوک دا وګوره هغه چې کوم څیز باندې ستا ګناه معاف کېده. ابو داود د حدیثو کتاب دی، هغې حدیث پرې راخستی دی، هغې ته اوس ناروا وایي. صلات دوحا، د دوحا دا مونځ ساختي مونځ چې ورته تاسو وایي، نو وایي اشراق 2 رکعاته صحیح دی او دوحا مونځ ناروا دی. دا بدعت دی، دا صحیح حدیثو کې نشته. اینه منکار د ماښام د 8 رکعاته نفل چې شیخان کوي دینه منکار کړی دی، دا نشته دی. 2 رکعاته دی وشي، زیات ته ضرورت نشته. نو ډیرو سیزونو نه دوی انکار کړي. 12 رکعاته تهجد نه انکار کړي دی، دا 8 رکعاته دی زیات نشي کېدی. احادیثو کې 10 راغلي، 12 راغلي. نو دوی په کمبود کې چې څومره وس کېږي ګوتې وهي، نو لندې اړخ کې هم ګوتې ووالې. دا شان واجبات کتابونو کې لیکلي وي، دین کې واجب نشته، د سره شته نه دي. دا ته چې ورته واجب وایي د اختر مونځ واجب دی، دا سنت. چې ته ورته وایي 3 رکعاته نه ماخوستن وي، دا هم سنت. نو د واجبو نه چټ انکار پکې. دا یو دیوال خو ختم که مکمل. مستحب دیوال کې هم ګوتې ووالې. دعا پاتې شو، نو دعا نه خو یې په هغه اړخونو منکر کړي، دا بدعت دی، دا بدعت دی، خو تا پرېښوده ورته. نو عرض مې دا کوو چې د ایمان په 4 لوی دیوالونو کې تاو دی. یو دیوال د فرض دی، بل د واجب دی، بل د سنت دی، بل د مستحب دی. خو مستحب دیوال راټینګ کوي ګنې شیطان به هلته د سنتو په دیوال شروع کوي. دا زمونږ استاسو د عام خلک چې کوم نوافل نه کوي او شیخي نه کوي، د دې خلکو حال څه دی چې کله ستړی شي بیا په ورځ سنت نه کوي. سفر کې چې رواني ملګري ورسره وي، سفر کې بس 2 رکعاته به وکړي. ولې یاره فلاني مولا داسې وي سفر کې سنت نه کول سنت دی، سفر کې سنت نه کول سنت. په دې باندې ما مستقله رساله ولیکله چې رسول الله مبارک د سحر سنت هم کړي په سفر کې، دا مې ثابت کړي دی حدیثو کې. د ماسپښین نه مخکې سنت، رستو سنت هم شوي دي. د ماښام نه رستو 2 رکعاته سنت هم سفر کې رسول الله مبارک کړي. د ماخوستن نه رستو سنت هم په سفر کې کړي. دغه سنتونه دي کنه، دا ټولې کړي. صحابه کرامو کې عمر فاروق رضی الله عنه، عبد الله ابن عباس، عبد الله ابن عمر، حضرت علی کرم الله وجهه، 9 صحابه کرامو نه دا ثابت کړي په هغه رساله او کتاب کې چې هغه په سفر کې سنت کول. 4 مذهبونو امامان، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، امام ابو حنیفه، د 4 واړو دا مذهب دی چې سفر کې سنت وشي. نو دا یو ضروري خبره ده. او نن سبا عوامو دا شروع کړي د سفر کې سنت نه کول سنت. د چا ویلي چې نه کول سنت دي؟ ځان نه دا خبره. تبلیغي حضراتو کې هم دا فساد جوړ دی. ایم چې په سفر روان شي سنت بنه کوي. کوټ هډې سره دلته مونځ مې کوو، نو په دې مسجد کې یو بل دی، نو هغه بار ولاړ دی، ما مونځ وکړ، دا بل غریب شیخ دی، هغه چېرته سنت کړي دي. بار چې راووته امیر صاحب ورته دومره غصه دی، دومره یې ورټه، وی ولې هما سنت کول کنه؟ وی جاهل کنه، دین نه خبرې کنه، تبلیغ کې ټیم نه دی لګولې، ناپوهه. سفر کې خو سنت نه کول سنت دی کنه. دا ما په خپلو غوږونو تېور. نو بیا مې لږ راټینګ کړه، لږ مې یخ که برابر مې کړه. جاهل ته یې که دی ځان نه لګي مسایل له وباسي. عجیب دور راغی. 3 ورځې وړاندې جهانګیري ته لاړم. جهانګیري کې یو عام سړی مزدور کار دی. ما ته وایي مولا یې؟ ما خلک راته مولا وایي. نو وی چې د عذاب قبر قرآن کریم کې شته؟ ته څه ګوره دا جاهل. ما خو پېژندم، خدا ناولي د پوندې نه پېژنو. ما ورته وی چې دا پوښتنه دې وکړه، ما د دې نوک نه تر سره معلوم کې چې څومره مردار یو، هغه استاد دې څومره مردار دی، پېژنم دی. خو ستا دا مقصد دی چې کوم شی قرآن کریم کې نه بیا به یې نه منې. نو وی چې قرآن کریم کې نه نو زه خو یې نشم منلی. مې ښه چې نشي منلی نو ماسپښین مونځ دې کړی دی؟ وی یاو. مې فرض دې څو وکړه؟ وی 4. مې دا 4 قرآن کریم کې وښایه. قرآن کریم کې وی اقیموا الصلاة مونځ کوه، 4 رکعاته یې نه دي یاد کړي. ما چیلنج دی ټولو خلکو ته قرآن کریم کې د عادت د رکعاتو وښایي. شمار د رکعاتونو حدیثو کې دی، حدیث دی مني نه. مې د مازدیګر 4 رکعاتې دي، وی یاو مې دا وښایه. د ماښام مې 3 رکعاته فرض دی، وی یاو مې دا وښایه. د ماخوستن 4 دي، دا وښایه. د سهار 2 رکعاته فرض دي، دا وښایه. دا یو هم نشته. زکات مې فرض دی، وی یاو مې 100 روپۍ دا 40 مې قرآن کې وښایه 40 روپۍ. قرآن کې دا وایي ته زکات ورکه، خدای نه دی ویلي 40 روپۍ ورکه. دا حدیثو کې دي، حدیث ته منې نه. حج کې مې عرفات وقوف فرض دی، په عرفاتو درېدل، وی یاو مې دا وښایه.
قرآن کریم کې وخی چې عرفات ولیدل فرض. دا تفصیل او ډانچه د پنج بنا اسلام حدیثو جوړه کړي. نو جاهل او امی سړی او حدیثونه منکرو وی بس حدیثو کې قرآن کریم کې نه ځنه شمه. بیا مې نصیحت ورته وکړه، هغه دین او نصیحه. نبی علیہ السلام وی دین نصیحت د خیر خوای دا، که یو جاهل نه پوهیږي تاسو یې پوهی کوي. ما ډېر په نرمۍ ورته خبرې وکړې او بیا مې ورته وویل چې ګوره عذاب قبر قرآن کریم کې هم شته دی، داسې نه چې ما ته معلوم نه دی، خو ستا دا دماغ مې خلاصول چې ډېرې خبرې به قرآن کریم کې نه، نو بیا به انکار ته نه کوې، دا څه خبره کوې. بیا مې ورته د 33 سفاري آیت وی چې فرعونیانو متعلق رب کریم فرمایي چې یعرضون علی النار غدوه وعشیه ویوم القیامة ادخلوا آل فرعون شد العذاب. رب کریم فرمایي دا فرعون تابعدار چې دي سبا او بیگا اور ته اړول کیږي راړول کیږي، اور ته اړول کیږي راړول کیږي، لکه سړی چې غوښه پخوي داسې اور ته اړول کیږي راړول کیږي. او ورځ د قیامت کې به رب کریم اعلان وکړي چې دی اوس شدید عذاب ته دننه کوي. میدا چې ورځ د قیامت کې شدید عذاب ته دننه کوي، دا خو تم منې زم منم چې جهنم دی. دا چې هغې نه مخکې وایي چې اور ته اوړي راوړي، دا کوم عذاب دی؟ دا د قیامت نه مخکې چې یو عذاب دی او دی اور ته اوړي راوړي او قرآن کریم ثابتوي، خو دغه عذاب قبر دی که نه؟ په دې باندې علما متفق دي چې دا آیه کریمه د عذاب قبر متعلق راغلې ده. نو عرض مې دا کو چې هغه مستحبونه د عام خلک نفلونه او شیخي دا خو یې پرېښوده، اوس په سنتو ډاکې شروع دي، په سنتو اعتراضات شروع دي. سفر کې سنت نشته دی، کله بوی د جمعې نه مخکې سنت نشته دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ شاګرد وایي چې موږ ته به عبدالله ابن مسعود رضی الله عنہ امر کوو چې د جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کوئ. دا صحابي دی امر کوي، او داسې صحابي دی چې رسول الله مبارک فرمایي رضیت لکم بما رضی لکم به ابن ام عبد، تاسو ته په هغه دین خوشحال یم کم دین چې عبدالله ابن مسعود صرف تاسو ته نقل کو، په هغه دین تاسو ته خوشحال یم. او عبدالله ابن مسعود د ترمذی شریف صحیح حدیث دی چې د جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته کول. اوس راشه وهابیانو کتاب کې لیکلي دي د جمعې د مانځه نه مخکې 4 رکعاته بدعت دي. سنتو ته بدعت ویل کېږي. نو د سنتو په دیوال باندې هم شروع درته کړې ده، هغه هم درته په نړېدو. واجب پاتې شو، نو واجبو نه خو هغوی انکار کړی وي، دین کې واجب نشته. فرض پاتې شو، په فرضو کې درته دومره نخرې راویستې، دومره ګوتې درته ووالې، وی چې د امام پسې چا الحمد ونه ویله مونځ یې نه کېږي. اوس دا مسله راایستلې ده، وی چې امام پسې د فاتحه ونه ویله مونځ یې نه کېږي. او قرآن کریم څه وایي؟ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. علما لیکي اجماع په دې باندې ده چې دا کریمه د مانځه متعلق دی. کله چې امام په مانځه کې قرآن کریم لولي، نو رب کریم فرمایي فاستمعوا له، غوږ ورته کېدئ، وانصتوا او چپ شئ. چې ته فاتحه لولې ته چپ شوې، تا خو د انصتو نه مخالفت وکړه. دا کریمه چې کله راغې، یو صحابي دی د امام پسې رسول الله مبارک پسې په مانځه کې لګیا دی. رسول الله مبارک وی ما خیل دی چا را پسې سلوستل؟ یو سړي ورته ویل او ما لوستل. نو نبی علیہ السلام مالی ونازع القرآن، ما وی څه چل دی چې ما سره زما په قرآن کریم کې جګړه شروع ده، زم لګیا یم بلم لګیا دی. امام مالک رحمت الله علیه موطا کې لیکي فانتهى الناس عن القراءة خلف الامام. دغه رسول الله مبارک چې دا خبره وکړه، صحابه چې څومره موجودو د دینه بعد منع شو، بیا چا امام پسې فاتحه نه لوستله، بس منع شو، د قرات نه سبم نه لوستل. نو صحابه منع شو، وهابیان نه منع کېږي. اوس مونږ د دې ګډوډ دی چې د امام پسې لګیا دی د قرآن کریم خلاف کوي، تا ته غوږ کې دا وسوسه چې وي مونږ دې نه کېږي که فاتحه دې ونه لوستل. بهرحال عرض مې دا کو چې د فرضو دیوال دا پاتې دی، د فرضو دیوال کې هم لګیا دي خلک ګوتې وهي او عوامو کې پکې کمزوریانې راغلي دي. نو دغه فرض هم که درنه کمزوري شو چرته، نو بیا زمونږ او تاسو څوک داسې شته چې هغه نه به یو وخت فرض مونږ نه قضا شوي، هر چا نه قضا دی. د قیامت ورځ چې راشي اوله حسابي د فرضو کېږي، د مانځه الہ به فرشتو ته وي د منځونه حساب کوي. که چېرته یې منځونه برابر وو کامیاب، هر حساب. بیا په نورو کارونو کې ورسره چشمپوشي کېږي، تسامح، تساهل. که دا منځ معامله برابره وه، بیا الہ العالمین فرشتو ته وایي ډېرې مه چېړئ نور، یعنې هره ګوته بیا را ټینګوئ، ډېر مه چې زکات دی او حج دی یا نور کارونه نورو کې ډېر مه ټینګوئ، خو اول د دې مانځه حسابي ورسره وکئ. نو د مانځه حسابي چې د چا پوره و مونځ یې کم نه و، بیا تساهل دی، اساني ده ورسره. او که چېرته دا منځونو کې لټو او ډېر منځونه یې نه و کړي، نو بیا خدای تعالی فرشتو ته وایي چې د سنت کړي که نه. فرشتې وایي سنت یې کړي، وایي دا سنت یې راواخلئ، د فرضو کوټه پې ډکه کوي. دا هم ګورئ، دا سنت مکملات د فرضو سپک ورته مه ګورئ چې ته به مونځ نه قضایي، دا سنت بیا د فرضو په ځای حسابېږي، هغه کوټه به راته ډکه کړي. او چې سنت دې هم نه یې کړي
او فرض دې نه کړي او کمزور رااله بیا هر حساب کې دی راټینګي ګوري، بیا هر کار کې چې داسم ګډوډ دی بیا نورم در باندې ډیره سختی حسابیان راځي. بهرحال مانځه متعلق ان شاء الله بیانات بنور کیږي، خو زمونږ استاد ایمان په دغه سيزونو کې راغونډ دی او کدا دیوالونه موږ محکم ونه ساتو نو بیا به د عقیدې چې ایمان دی هغه ته شیطان اعتراضونه پیدا کوي، وسوسې به راواچي او د خپل عقیدې نه به مو واړئ. درود شریف ولولئ. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم اجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. من محله کې زنانه وفات شوې ده، دعا ورته وغواړئ الله دې مغفرت نصیب کړي، رب کریم دې مغفور او مرحوم وګرځئ، الہ العالمین که بخلي درجات دې ورته بلند کړي، پسماندګانو ته رب کریم صبر جمیل ورکړي، اجرونو تکلیفونو الہ ورته دغه تکالیف دې اجر ورکړي، نعم البدل دې الہ العالمین په دواړه جهان ورکړي. انا لله وانا الیه راجعون. اللهم صل علی سیدنا. نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، نور سپوږمۍ دا ستا رخسار ته نه رسیږي، ستا د حسن څو مقدار ته نه رسیږي. بهارونه خزانونه به ډېر راشي، بهارونه خزانونه به ډېر راشي، مدینې دا ستا بهار ته نه رسیږي. دا کیسټ به تاسو ته د کیسه خوانۍ شاته په کباړي بازار کې په اهل سنت والجماعت کیسټ مرکز کې د فیض الله او اسد الله سره هر سات ملاویږي. زما گرانو معززو محترمو سامعینو حضراتو، د مانځه متعلقه احکاماتو بیان د څو هفتو راهیسې شروع دی. نننی بیان هم د ترغیب فی الصلوات الخمس والمحافظة علیها، د پنځو منځونو او هغه صحیح په وخت ادایګي او با جماعت ادا کول او هغه طرف ته ترغیبات او اجر او ثواب متعلقه بیان. منځ د پنځبینه اسلام نه یو عظیم بنا، نو اسلام چې نوم د ایمان او د عقیدې واخیستلی شي نو د دې تشبیه ورکړه د یو چت سره، کم چت چې په پنځو برجو باندې ولاړ. پنځبینه اسلام معنا پنځه برجې د اسلام، نو اسلام د عقیدې او د ایمان نوم شو. ان الدین عند الله الاسلام، یا ومن یبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه، یا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نو دلته د اسلام چراغلی دا په معنا د عقیدې. نو د ایمان او عقیده د مسلم چې دا مشابه کړه د یو چت سره، کم چت چې په پنځو برجو باندې ولاړ وي. نو یوه برجۍ د دغه چت شهادت الله اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. د دې کلمې دا گواهی د اسلامی عقیدې د چت د پاره یو عظیمه برجۍ. او دویم کم حدیث طویل د جبریل کې چې حضرت جبرائیل علیہ السلام د نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دربار تراغی. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوی دی، وائی بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یورز دا سیو چی من دا نبی اکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دربار کے ناس. اطلع علینا رجل شدید بیاض الثياب شدید سواد الشعر. یو ناسا پا گورو چی پا مونگ باندے یو سڑی را دن نش، دا دے سڑی جامع دیر زیاد سپینی وی، اور دا دے سڑی دا ویختانو رنگ دیر زیاد تورو، تک تور ویختانیو او تک سپینی جامعی وی. لا یرا علیہ اثر السفر، د سفر څخه اثر په باندې نلی دلې کېدل.
او ګمان د مسافرم په نه کېد. لکه مسافر هغه زمانه سره چې په خوانو به سورلی کړي وا یا پاسونو په گردونو به ککړو خیرن جامې به وجود به د خور او آثار. نو دا سړی ته چې مونږ کتل نو د مدینه منورې د چمګاوند نو مونږ پیژندنه او مسافر نو ځکه اثر د خور ور باندې نو. ولا يعرفه منا احد. مونږ صحابه چې څومره خلق ناستو دلتا یو سړیم پیژندنه چې دا څوک. حتی جلس الى النبي صلی الله علیه وسلم. دا سړی راغی د ټولو صحابه د وړاندې را مخامخ شو او رسول الله مبارک ته کېناست. فاسند ركبتيه الى ركبتيه. دا خپل زنګنونه د رسول الله مبارک د زنګنونو سره او جنگول اتحیاتو په شکل ورته کېناست او زنګنونه خپل د رسول الله مبارک د زنګنونو سره او جنگول. ووضع كفيه على فخذيه. او دواړه لاسونه راواخستل یا په خپل پتونانو باندې کې خدل او یا دواړه لاسونه د رسول الله مبارک په پتونانو باندې کې خدل. ضمیر د کفایه د تراجه دی او ضمیر د فخذیه کې دواړه احتمال شته. علی فخذی نفسه په خپل پتونانو کې خدل یا علی فخذی النبی صلی الله علیه وسلم د رسول الله مبارک په پتونانو لاسونه کې خدل. لکه مرید چې پیر صاحب تکینی تحیاتو باندې کینی لاسونه داغه پلاس کې ورکی په دسه هيئت او شکل کې کیناس. اوس د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه پختنی کوي. نیو پختنه دا وکړه چې یا محمد اخبرنی عن الاسلام. مالک کوئی کو خبر را کړه د اسلام. دا اسلام څه شی؟ فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جواب کې ورته وویل ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. اسلام دا دی چې تب گوی کې چې د الہ نه سوا بل معبود نشته. لا اله الا الله معنا د الہ نه سوا بل معبود نشته. دا خدای سړي په ځل کې پراته ده چې د رب ذوالجلال او رب کائنات نه سوا بل معبود نشته. د لا اله الا الله دا معنا. لا اله اله معنا معبود. لا اله نشته معبود الا الله غیر الله سوا د خدای تعالی سوا د الہ العالمین بل معبود نشتا. کچا د الہ نه سوا بل معبود او معنا دا مشرک دی. کار چاته معبود وي به کافر کی. وان محمد رسول الله. او یقینا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم رسول الله د الہ العالمین استاد دې مونږ تراغل. نیو بنا د اسلام دا شوا دا اسلام دا عقیدین همشه دا یو چتو ګرځي دا یو برجې دا کلمه شو. او پدې کې کلمه د لا اله الا الله دې باندې کلم سره مسلمانۍ کې نه تر سوچ دې سره زم د محمد رسول الله رانش. لا اله الا الله نه اندو انکار نه کوي. غم وی لا اله الا الله. عیسویم وی لا اله الا الله. نصرانیم وی لا اله الا الله. دا مسلم فرق د دې غیر دین سره پدې کې دی چې هغه ور سره دا ټوکړه نه مني چې محمد رسول الله. نو ایمان کمال په لا اله الا الله محمد رسول الله. او دې کې چې کومه غلطه ترجمه خلکو خوري کړی دي هغه نه بزان خبر سات. ډېر امیان چې هغه دا خبره کوي را مونږه مسلو کې کار نه لرو. مونږ خود فضایل خبرې کوو چې ورته وایي امید پاره چې علم نه وي احادیثو کې خبرې او دین کې خبرې دا جایز نه دي. دا علماو کار دی. ځان په مخرابوي. نو دې لنډوي چې نه جی مونږ خو فضایل چیړو. مونږ خو مسائل نه چیړو. مونږ فضایل چیړو. او بیا چې د منبر په خوا کې ودرېږي نو اوله خبره څه کوي؟ مسلمانانو کې نه د ایمان او د یقین خبرې وکړي. دا ایمان او یقین دا عقیده ده کدا مسله ده کدا فضیلت. ایمان او یقین خدا عقیدی خبره. ایمان عقیده نه ده. یقین عقیده نه ده. اول ته په خلق توای چې زر فضیلت خبره چیړم او زنورو مسلو کې کار نه لرم. بیا امی سره ودرېږي نو بنیادی او پیچیده خبره کې خلق ولاو کې لا اله الا الله زمونږ استاد د یقین جوړ شي چې د الله نه د کېدو یقین او د مخلوق نه د نه کېدو یقین.
دا زمونږ په زړونو کې راشي. نو دا د لا اله الا الله مقصد نه دی، دا د لا اله الا الله ترجمه نه ده، دا د لا اله الا الله معنا نه ده. دا ځان نه لا اله الا الله خو د قرآن کریم آیت دی، او د دې قرآن کریم د دې ترجمه د خپل خېټې نه وکړه. کم تفسیر دا کړی د چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین، دا لا اله الا الله ترجمه ځان نه دوی راایستلی. نو لا اله الا الله معنا دا ده نشت معبود الا الله غیر د الله، سوا د الله نه بل معبود نشته. دا د ترجمه محمد رسول الله، محمد د الله رسول دی، دغه معنا. پاتې شو اللہ سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین کې ستاسو مونږ به داسې عقیده وي چې الله رب ذوالجلال نه د پیدا کېدو یقین دی او مخلوق نه د نه پیدا کېدو. دا د کلمې ترجمه نه ده، خو هسې ښه عقیده دا ده چې اله العالمین پیدا کولو والا ذات دی. که عرب او عجم سوجن یو ځای شي د ماشي وزر هم پیدا کولی نشي. نو د الله نه د پیدا کېدو یقین دی، د مخلوق نه د نه پیدا کېدو. پاتې شو کېدل او کولو دا د مخلوق کارونه دي. ښه کارونه مخلوق کوي او بد کارونه مخلوق. ښه کارونه منځ دی، دا اوس ته لګیې ته منځ کوي، خالق منځ نه کوي. بد کارونه زنا او غلا د انسان یې کوي، خالق یې نه کوي. نو اله العالمین ته نه د ښه کار نسبت کولی شي او نه د بد کار نسبت، بس اله العالمین ته به د پیدایش نسبت کې. زنام اله پیدا کړي ده، غلام اله پیدا کړي ده، او منظم پیدا کړي دی، او حجم پیدا کړي. ښه کارونه او بد کارونه پیدا کولو والا ذات څوک دی؟ جواب راکړئ. کولو والا ذات څوک دی؟ بنده. کول دا بنده کوي، پیدا کول به اله العالمین. نو د لا اله الا الله به دا ترجمه نشته سوا د الله نه بل معبود نشته، او محمد د الله رسول دی صلی الله علیه. او زمونږ به دا عقیده چې د الله رب ذوالجلال نه د پیدا کېدو یقین او د مخلوق نه د نه پیدا کېدو. مخلوق پیدا کول نشي کولی هیڅوک هم، او د پیدا کېدو اختیار یوازې او یوازې د اله العالمین سره. پاتې شو کول او کېدل دې کې مخلوق ډېر کارونه کوي، اله العالمین مخلوق ته اختیار ورکړی. دغه عقیده چې مخلوق نشي کولی، او یا مخلوق د پاڼې مثال دی یا مخلوق د قلم مثال دی. څوک داسې مثال ورکوي دا د قلم غوندې دی، که کاتب یې خوځوي وخوځېږي که نه خوځېږي، نو وایي دا مخلوق مجبور دی خدای تعالی یې خوځوي. نه، دا د جبریو عقیده ده، دا د اهل سنتو نه ده. څوک وایي دا د پاڼې غوندې دی، باد پرې راشي وخوځي. پاڼه خو اختیار نه لري، قلم اختیار نه لري، انسان اختیار لري. انسان ته دغه ټیم کې چې اوس ته منځ کې زنایم پیدا کړي ده او منځ هم پیدا کړی دی. څه ځوانان منځ ته راله او څه لاړه زنات، دا خپل اختیار باندې لاړه، د سره حساب کېږي، د دې مؤاخذه کېږي. علما لیکي فرق ښکاره دی. نحن نفرق بالبداهه بین حرکت البطش و حرکت الارتعاش. وی چې چاته خدای عقل ورکړی دی د ګوزڼوالي خوځېدل او د اختیاري سړي خوځېدل، دې کې فرق شته که نشته دی؟ ګوزڼ چې څوک وایي دا لاس یې داسې داسې کېږي او ته قصدن دا لاس داسې داسې دا ستا لاس خوځېدل او د ګوزڼوالي لاس خوځېدو کې فرق شته که نشته؟ خو عقل دا تقاضا کوي چې فرق لري که نه؟ ګوزڼ والا اختیار نه لري، هغه لاس بې اختیاره خوځېږي، او ته چې لاس خوځې دا په اختیار خوځېږي. نو دغه فرق دی. پاڼه د ګوزڼوالي غوندې ده، قلم د ګوزڼوالي غوندې دی، هغه اختیار نه لري، او انسان اختیار لري. اله العالمین دته اختیار ورکړی دی، به په دغه اختیار بیا نیولی کېږي. نو یو دا اسلام چې د یو چت نوم وګرځېږي، د دې پنجبنا یعنی برجۍ، پنځه برجۍ دي. نو یوه برجۍ کلمه د الله اله الا الله وان محمد رسول. دویمه برجۍ وتقیم الصلاة، دغه انسان چې راغلی و نبی علیہ السلام ته ناست و، دا جبرائیل علیہ السلام، دا چام پیژندلی نو. کله چې د مجلس نه لاړو څو ورځې بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک راوغوښته. وی هغه کس چې راغلی و ما سره ناست و او زمانه پوښتنې کولې تاسو پیژندلی و؟ وی نه. وی دا جبرائیل علیہ السلام، ذاک جبرائیل، دا جبرائیل علیہ السلام، او تاسو ته د دین تعلیم درکولو چې دین داسې زده کوئ. خپل استاد ته به داسې په ادب کښېنئ، اتحیاتو په شکل به کښېنئ، ښایسته لاسونه به په ادب په اتحیات اوږدئ ورته، او ښه په ادب او په عزت سره به د خپل استاد نه پوښتنه کوئ. وی دا تاسو ته د دین چل درښودو چې دین داسې زده کوئ. وتقیم الصلاة، رسول الله مبارک جبريل علیہ السلام توای چې اسلام یو خو کلمه شو، او دویم دا چې تبا قائمه مانځل را مون به صحیح طریقه باندې ادا کړي. نو دا دویمه برجۍ شو.
د اسلام د پاره چې عقیدې نوم واخلې نو دا دویمه برجې هغه منش دریمه وتؤتي الزکات زکات پور کې زکات کې